یو حکیم ته یو مریض چا راوست ورته حکیم صاحب دا بیمار دی خېټه خرابه ده وی خاوی هغه حکیم د جمال کوټه جلاب ورکړ چې جلاب یې ورکړ نو مریض دستونه جاری شو چې دستونه جاری شو نو حکیم له سره راغی وی صاحب داغه خو دستونه ودرېږي نه ویلی پرې دا خیر دی نه دی ودرېږي چې دا فاسده ماده تیوزي دې ته ښه سوچ کوئ پاکستان داسې مثال سړی کټ کې پرېوت او کټ نه لکه د بمبې غوندې روان بیا راغی وی حکیم صاحب خو د الله د باده پرېوتو بلکل خوځېدی نشي ویل خیر دی صبر کوئ چې دا فاسده ماده تیوزي په دریم ځل وله راغی وی زنکدنې شو ویل صبر کوئ چې دا فاسده ماده تیوزي په څلورم ځل وله راغی وی حکیم صاحب خو مړ شو ویل د مرګ خیر دی خو چې دا فاسده ماده پکې پاتې نه تاسو خیال راکړئ پردي بچي حلال شي وای د دې خیر دی د فکر خبره نه ده انشاءالله خیر به شي څنګه به خیر شي زه خو غرق شم تباه شم کور مې وران شو ته خیر دا خو عمر فاروق غوندې ایمان پکار په منبر ولاړو قسم یې وخوړو چې زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي که د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شو نو الله به تپوس د عمر فاروق نه کوي سپی د تندې مړ شو اوم به هم تپوس الله زما نه کوي ایمان خو دې ته وایي نو زما عزیزانو مونږ قطعاً د پاکستان حکومت د تحقیقاتو د حکم نه مطمئن نه یو چې زما کور روان شي ستا حکم د تحقیقاتو د ستا کپړه وکړه زه مړ شم نه تو زما تحقیقاتو کوم یو ښځه وه مېړه یې ناجوړه ویلې ښځې خیر دی که زه مړ شم ویل وخت به دې تېرل سړیه چې نه دې وینم توره ګیره مه دې زوی وی او مه دې لور چې ته نه یې زوی دې خدای ووه او لور دې خدای ووه نو عزیزانو عرض دا و چې دا قوم تر اوسه پورې اوده دی دا قوم چې پوهېږي نو د اسرافیل علیه السلام شپېلی به غږېدلي قیامت دی دا تر اوسه پورې ویښ نه دي دې قوم تر اوسه پورې دا محسوس کړې نه ده چې زه یو آزاد قوم ځکه چې تا آزادۍ ته چا پرېښی نه نو آزاد پڅوي د دې علاج څه دی د دې علاج دا دی چې کم طرف نه دا بلا را روانه ده دغه طرف سره خبرې وکړئ دغه طرف سره جرګه وکړئ دغه طرف دپاره لار سوچ کوئ په دې خو نه کېږي چې زه مړ شم او ته راشې زما تپوس ته نه سوچ په دې وکړه چې ستا د طرفه دا تود باد ماله ولې راځي دا خبره یا تاسو پوهېږئ یا نه پوهېږئ دا خلق پې پوهېږي چې د دې شي انسداد به کېږي څنګه دا شی به بندېږي څنګه دا دوی پې پوهېږي کوي یې ولې نه په دې څه پوهېږم کوي یې ولې نه کوي یې ځکه نه چې په چا ورېږي نو په مونږ راسسېږي خلکو نیستی ور پورې غوسې شوې دا د امریکې مهربانۍ چې دي نیستی ور پورې غوسې امریکا به تاسو کباب کوي تاسو ورشه د لیبیا څه ګناه وه چې امریکې پې بمباري وکړه او پاکستان پې چپ ولې پاتې شو ولې بحیثیت مسلمان د لیبیا د خلکو دا حق او چې پاکستان هم ویلی وی چې امریکې بد وکړه او دا یې مذمت کړی خبر نه لیبیا نه زمونږ دا د خدای قمقل نه وي دا خلک پوهېږي نه والله العظیم کوم خبره پوهېږي زما عزیزانو سرحد پورې مې دا باس درته وکړو چې سدرة المنتهى سرحد دی مجال نشته چې د لاندې دنیا دې ځای نه بره لاړه شي او د بره دنیا هغه ځای نه لاندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا مباحثه جبریل سره کیږي
یو بزرگ دے هغه دا واقعه د حدیث نظم کې ویل هغه وی جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جلوہ دیکھا نور دا اگے قدم یوں لاریا تیری خاطر پیاریا ای گلزار کھلا ریا بیا ورتا آواز کی عرش بری اتے آزرا میرے محمد پیاریا تیری خاطر پیاریا ای گلزار کھلا ریا دا زیلت پا غور واوری چلا مکان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسی دا اللہ شان اقدس علماء آئی چی دغا وقت کی دا اللہ و دا رسول پا منس کی یو گز فاصلہ و دا قرب یو گز او دغا وقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی جسم عنصری سرا دا اللہ پا دیدار باندے مشرف دیدار ورتا مکمل اس ورسرا داو ویلے شوچے دا حال با دنیا کی چاہتا نوے ولی کتاسو خیالو کی عام طور دا عشق رازونا چی دی دا پٹ دی دا عشق راز چی کم عاشق فاش کو عاشق پسولی خیجی دیا تاسو باوری دلی چی منصور دا دا فنا فی اللہ مقام کے دیتا استغراق فی اللہ ہوئی چی دیو سڑی دا جون طول اللہ شی او بالکل دے مستغرق شی دا اللہ پا دے شان کی نو چی دے مستغرق نو دے استغراق مقام دائی چی بیا ار طرف تا گورے نو ملا اللہ بدرتا ار طرف تا چگو لکا عشق کی سڑے استغراق راش ایو شاعر وہی چی معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے دا معشوقی مقام داد چھ قیامت کے مجنون دا اللہ جلوی اگوری نو دے بچگی کسی دام لیلا فی اللہ دے یو استغراق فی الرسول دے یو استغراق فی الشیخ خپن شي دا درې واړه مونږ یو نه پیژنو زمونږ د ملک دا پیران میران کدی تاسو بم نیولی رانیولی مونږ هم نیولی رانیولی دا غریبان والله که په دې سوله پاندای په دغه پویږي چې په وړي کې مواسکټه چولې او جیب کې څور واچو دعا بو کامیاب کغل ورشي چې غلې پسې زم استاد دعا وکړي یا الله کامیاب کسو ورشي چې دا پردای خزه تختو ما دوارت یا الله دې په او تخته دا دغه حالت دا نه استغراق فی الله پیجنی او نه استغراق فی الرسول پیجنی او نه استغراق فی شیخ پیجنی دا مونږ غوندې لم یبج غلا عرض داو چې منصور عرش تبلیدلو الله الله حتی کہ ځان تبع کتم الله با نو ان الحق چې ان الحق وینو مليان رونی و چې تا ځان ته خدای وې ویني هغه بیان الحق خلاصه دا چې مړی کې پړې اور واچولو چې پانسی کې ارسین چې والی چې ان الحق مړی شیخ شبلی رحمت الله علیه دغه وخت لوی ولی او بزرگ د شپې ناس ته نیمه شپه دا الله ته التجا وکړه
शेख शिबली सवाल कर बदरे हजरत करीम मंसूर रा चिरा बदार कर दे रहीम खुदा दा मंसूर दे वली पदार खीजो आवाज वर्ता वशो कि मंसूर بود वाकिफ यसरार सिर दोस्त हर कस के सिर राफाश कुनद ई सजाए उस्त ए शेख शिबली मंसूर بود वाकिफ यसरार सिर दोस्त हर कस के सिर राफाश कुनद ई सजाए उस्त मंसूर में जिक्र पदारो खेजोलो चे मावर्त द यारे राजु न खोदलियो कम आशिक चे द यारे राज फाश की नवागला दा सजावर कोल पकार तासु ख्याल रख अर्ज दाओ चे पदीदार मुशर्रफ शो कोई इजाजत दहल वेलो नशो और ब्यास वक्त के दा अल्लाह अज़्ज़ इस्मुहु सरा मुज़ाकिरात शुरू माता उस्तवेलियो चे उलमा वाई चे द मेराज पशप बांधे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द अल्लाह पमंस के फासिला चवा गया गज कुरान करीम के राजी दना फतदल्ला उलमा वाई चे दे तराजिम बाज दादी चे दगल तना कुर्ब द जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद दे द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज उलमा वही चे ना काब कौसैन और अदना चे राजी कुरान के नो कौसैन चे दे आगा कतासु दली दली भी लिंदा चे द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोल उमर दृश पे तकाला तो दृश पे तकाला के सलवेख काला आगा जमाना वाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता नबूवत न वर्कर लेशे पर सलवेख्तम काल नबूवत वर्कर लेशे और ब्या जमाना द नबूवत चवा आगा दरविश काल उलमाए मुहक्किकीन पदी के लगवन दे इख्तिलाफ दे छे मेराज चे दे दाद नबूवत पर स्वयं काल बांधे शवे कता सो ख्यालों के आम तौर मुंह हो दाऊरू चे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शवे लेकिन मेराज शवे द नबूवत पर स्वयं काल बांध पदी की मुख्तलिफ किस्म रिवायात थी द हजरात उलमाए किराम रिवायात दीर दी मुहक्किकीन वाई चे मेराज चे दे दाद नबूवत पर पिंजम काल बांधे शवे यानी पर सलवेख्तम काल चे नबूवत वर्करेश और पिंज काल अतीर शु नुब्या मेराज उस मेराज तौर तरीक़त सवा अगर काफी हद पूरे बयान मास्तासु फमख के करे अजीजानु का तासो ख्यालो कई नुदा दौर चो डेर सख्त दौर दादा अबू जहल लोय सरदारी व मक्का दा लोय सरदार हो दा लोय लोय सनादीद द कुरैश चू दा ज्वंदी व दा जमाना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल्लाह द तौहीद आवाज कर कता सुख्यालू की द तौहीद चली मुंगा हम वहू और दाम वायु ची मुंगा हक दीन यू या हक परस्त यू या हक वायु वो कदा दौर तासु लगुन दे मुतालिया कर चियो जलमेद मोर निश्ता प्लार निश्ता रोर निश्ता खोर निश्ता कुल हम अजीजान तरबुरान कौम कबीला दा टोल पे यौ तरफ थी और यौ मजहब और दा अगर मजहब दे चे द यौ यौ सरी पे कोटा के
شپیت بوتان پراته دي او هغه ته خدایان وایي. او په دغه وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته आवाज کوي چې وحدوا ربکم، الله یو غنئ، دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي. نو دا ډېر سخت و. دا پته مغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف چا به چې اسی کاږه وکته نو دبته سر غرزو. دا دغه دا عزیزانو په دغه وخت کې 15 کاله چې تیر شو نو معراج بیا د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او هغه نه بیا پورته عروج عزیزانو خبره دیزه پورې رسیدلی و چې سدرۃ المنتهى ته څو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسید. نو دا وخت کې جبريل ورسره جبريل علیہ السلام فرمایل چې صاحب ز دې ځنه مخ کې نشم، دا غ سرحد دی چې دې ځنه پورته د مقرب ملائکو امدتلو اجازت نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو خبره نه ده چې تر دې ځای را سره رالی او دې ځای نه مخکې نه ځي. زکیزو محدثین وایي چې جبريل علیہ السلام ورته فرمایل چې نه سره دې ځای نه مخکې ماته د تلو اجازت نشته. عطا الله شاه بخاری رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبريل په ځای زوی والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زور سره تله چې پیغمبر سره زه روان وې نو چرې به خدای واپس کړي نه. خیر دا یو ذوقي او عاشقانه خبره. علما وایي چې سدرۃ المنتهى رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکش نو دا وخت کې یو لار ورته وخدای شو چې په دې لار راځه. او سدرۃ المنتهى د وم اسمان د پاسه یو ځای او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی. لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی. سرحد ټکی مې ووی تاسو سرحدونه خو به پیژنئ ځکه چې کابل سرحد دی او د ایران سرحد دی او د انډیا سرحد دی وغیره. که خیال وکړئ دا الله سرحد چې هغه و چې جبريل بم تنا قدم اخوا کولی نشو. د پاکستان سرحدونه وګوره چې روزانه په بمونه راتېرېږي او د پاکستان سرحد ته پته نه دی. پردي بچي او پردي کورونه په کباب کیږي او دوی ته پته نه. بہرحال وہی تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی. د حکومت کولو منشا دائی چا کې د قوم او د ملک د خدمت کولو اهلیت وي. چا کې چې د قوم او د ملک کولو خدمت کولو اهلیت نه هغه خلق ته حکومت کول پکار نه. هغه خلق د حکومت کولو قابل نه دي. کم حکومت چې د پردو بچو او د پردو کورونو حفاظت نشي کوله هغه حکومت کې اهلیت نشته د دې چې د ملک حکمرانی په دې خو نه کېږي کنه. زما کور روان شو او تراشه زما تپوستا او درمیان قار دریا درمیان قار دریا ہم تو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. دریاب کې دی وغورځول او بیا راته आवाज کې چې پام کوه چې لمنې لمدې نه کړي. او دې وغورځولم او بیا وایي چې لمنې لمدې نه کړي. نو عزیزانو دوی لا چل نه ورځي د حکومت کو دا اهل ندی د دې چې دا د ملک حکمرانی. سرحد معنا دا ده چې سرحد پار کې
او د ریډار غوندې ټول حکومت ته پته ولګي چې بې پاسپورټه یو سړی سرحد را پار کړي، بیا اله سړی د حکومت کولو اهل